د شپې ودرېدل الله تبارک وتعالى ته سنت کول نفل کول په دې شپه الله پاک دا د عبادت یو لوی عظیمه خزانه ګرځولې ده رمضان المبارک چې د شپې الله پاک د قیامو کې مراد دلته محدثین کرام فرمایي تراویح دي شل رکعات تراویح دا سنت دي ټول اهل سنت و جماعت حرمین شریفینو کې شل رکعات کیږي کنه باز خلک پکې دا تو رکعات ټپه غي نو دا حرمین شریفینو دا ټول دنیا په غلطه ده شل رکعات تراویح دا سنت مؤکده دي او د دې دومره تاکید راغلی شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه هغه چې کوم دی په خپل کتاب ما ثبت به سنت کې لیکلي چې کله یو علاقې د یو کلی خلک تراویح نه کوي په جمع سره وی حاکم د مسلمانانو مشر ته دا اختیار حاصل نه چې هغه د دې کلی سره جنگ وکړي jihad وسره وکړي چې تاسو ولې تراویح نه کوئ نو تراویح په جمع سره کول دا سنت دي سنت مؤکده دي بیا په تراویح کې ختم کول قران کریم پوره لوستل او اوریدل حافظ سیبلولی تاسو وته وګیخي نو دا په قران کریم په ټولو تراویح کې ختم کول د قران مقدسه د 10 سپارو دا ځان له سنت نو ان شاء الله دا دوه سنتونه به جمع دي کوي او دینه به تخت نه تاسو په دې مسله پوه شئ زموږ ډیر نوجوانان دا شي کوي چې اغي دا قیمتي ساعتونه د رمضان المبارک مختلف ټورنمنټونه شروع کی دا لوی غرغوري جوړ کړی تاسو غوړې تراویح مراویح نشته جی تراویح پاتې او دا لوسوباډي راغستي او چتا دا ګوتځي او د لایټینګ سیستم او خرچي او قیمتي ساعتونه دا په سوباډي په کرکټ نه قربان دي یو سکند د روزي دومره قیمتي دي تاسو ته څه پته ده د دې یو لحظه د دې میاشت چې لوی علماء او بزرګانو په پروژه کې ملاقات باندې چا سره به نه ملاویدل بس صرف عبادت ته کارو عبادت به کوو چې موږ سره وایي څوک نه ملاويږي دا اختره پوري هغه خپل وخت قیمتي کو عبادت ریاضت تلاوتونه ذکرونه نوافل دې ته به کارو او موږ ګوره دا ټورنمنت د شپې مهربانيو کې بعضي خلک پکې سری د خېټه شوقيان یاره د چیزو روزمات چې څنګه کې بس مرګري ترنګو کې یار راغون شرازه الکه چرته زیاره د نیر د غاړي تکېلې خوګيري یا بیخت د خېټه سره وځه یو لسمیاشه ته پتی کوم ول نشوي چې اوس پروژه کې ته پتی کو پسې منډه وو د تیکو د خاطر ته تراوی پرې دی او ختم پرې دی اسی دو خيارتوب دی کدا لوی جهالت او کم عقل توب نو زمونږ ډیر خلک پتی کو پسې ټوله شپه ګرځي الکه پتی کو پسې ولې ګرځي خدای دې پوهه کو غوخه د روزماتي کې بدل کور کې زنانه پخه کی کنه کور کې زنانه ته وایي بدلتی کې پخې کی او کو خامخا د تیکی خورینو د روزه په مقربانه و د روزه قیمتي وختونه دي دا په عبادت او په تلاوت او په تراویح په ختمونو کې تیر کا اعتکاف تکینا او دا تیکی بیا د اختر نه پس خوره کنه یار لاړ شکنه ته چا منی کړي نو خپل قیمتي روزي وختونه دا پتی کو په کرکټو په ټورنمنټو ګورې ځای نه کېدار ته درخواست خلک لاړ شي د مازیګر نه مقام باندې پورې په خپل کې پراته الکه خپل کې څه کې خدای له پوهه کړه ته جمعه تراشه ترجمه به ووري حدیث به ووري آیت به ووري د دین مسله بس دکی او عبادت جمعه کې چې قسم ناس ته عبادت دا ټول ټیم دی په عبادت کې شمار شي نو خپل کې ته روزه لنډې نو دا روزه خو په جمعه کې ملنډيږي نو په جمعه کې ولې نه لنډوي نو دا د جهالت خبرې دي د دین بازار ساتي زکه چې دا دومره قیمتي ده محبوب علیه الصلاۃ والسلام په حدیث شریف کې مخکې فرمایي چې وی کمن کان کمن ادى فریضه فيما سواه ومن ادى فریضه فيه کان کمن ادى 70 فریضه د نفل مبارک دا فرمایل چې چا نفل وکړل پروژه کې الله پاک به له ثواب د فرض لیکي د نفل ثواب به الله په فرض ور کوي او چې یو فرض دی او ادا ک پروژه کې 70 فرض ثواب بدل الله لیکي 70 درجه اوچت ثواب لکه یو رکعت د نفل دی کو دا به الله پاک پس کېږي د فرشتو په ذریعہ په فرض کې بدل رکعات لیکي د نفل دا او یو فرض رکعت دا بدل الله 70 فرض رکعات په حساب سره لیکي دا شان هر یو نفل عمل او هر یو فرض عمل الله دې پکې موږ د نیک عمل توفیق راکړي بیا مخکې فرمایي محبوب علیه الصلاۃ والسلام وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنه وی دا میاش د صبر دا او د صبر ثواب او بدله جنت دې کې بزړه صبر ساتي صبر څه مطلب د ناروا او د ګناهونو نه بزړه صبر کې یو لښ میاش خو موږ د ګناه سره عادت شوي نو دا میاش بزړه صبر کې نور میاش ته کې ګناه نه بزان ساتي خو رمضان کې خصوصي ځانو ساته ځکه دا د صبر میاش زړه صبر کې د ګناهونو نه او زړه صبر کا پدې چې د الله اطاعت ته زړه جوړ کا منځونه نفلونه تلاوتونه ذکرونه تکارو پدې زړه صبر کا د ناروا نه زړه صبر کا د الله په اطاعت زړه صبر کا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په خستو سنتونو زړه صبر کا بلکې څوک د سره جګړه کوي نو هغه ته وې زه روزدار یم زما روزه ده زړه صبر کا جګړه مکوا څوک د تکنزلی کوي زړه صبر کا
نو تا یاد وساتې چې زړه صبر کې، زړه په څه صبر کا؟ زړه په دې صبر کا چې یارې ته د الله پاک اطاعت ته جوړ شي، او څوک درته کنځلې کوي ورته یاره زما روژه ده، زه درته نه کوم، زه جګړه نه کوم، زما روژه ده. صبر وکړه. نو د صبر بدله سره، د صبر بدله چې کوم د ثوابه الجنت، جنت بدله الله به جنت درکړي. بل کاروباري طبقې ته زموږ د درخواست دی چې چارو دکانونه دي، مهرباني وکړئ چې تاسو په کوجه کې په یو شي کې 10 روپۍ ګټلې، نو اوس په روژه کې 15 روپۍ وګټه. دا 15 روپۍ د ستا له طرفه به د غریبانانو ته او د کسټمر ته صدقه شي. نو دا چړې مه تېره کوئ. زموږ بعضې دکانداران صاحبان چړې تېره کېږي، نو د 50 شپې بیا په 100 روپۍ ورکوي. او اوس مو مخکې چې کم دی مثال په 50 روپۍ په، اوس بیا سبا وګورئ چې روژه شروع شي چې یاره په 100 روپۍ په خرڅېږي، بیا 100-200 ته په ورسي. دا زیاتې مه کوئ، خود ساخته ګراني مه راولئ. درخواست مې د دا دی، دا د لوټ مار میاشت ده، نو خلک مه لوټئ. لوټ مار میاشت دې ته وایي چې ثواب عیسایانو چې اخته دي کرسمسي که نه، نو هر څه فري ورکوي په هغې ورځ په خپلو دوکانونو کې. او زمونږ چې روژه وخت دي نو مونږ یې سوچ چنده ګران کړو. نو ګوره لږ وشرمېږي، د کافرو نه لږ وشرمېږي چې هغې مذهبي روزي مذهبي تهواري، نو بالکل فري هر څه ورکوي. زه ټول کالم ګټلې ده، دا یو ورځ به پکې د الله د رضا شوه. هغې هم خدای مني عیسایان یهودیان ته، خو محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم نه مني دغه تعلیمات. نو لہذا مونږ خو ځان ته محمدیان وایو، د نبي آخر الزمان صلی الله علیه و وسلم غوره امت ځان ته وایو. نو په کار چې هغې خپل مذهبي ورځو کې تهوارونو کې صدقې خیراتونه کولی شي، چیرې ټیکوي، نو په مو تاسو شلق را پرېوتې. په کار د مو ته په روژه کې ډېر صائما علی تمرة، چا چې روژهدار له روژه ماتې ورکړه په یو کجوره د یو مسلمان له ورکړه، هغه پې روژه ماتې وکړو، دا ټول ثواب الله تا ته میلو در نصیب به کړي. او شربت ماء، کجورم نشته جي، یو ګیلاس اوبه دې ورکړي، یو ګوټ اوبه دې ورکړي چاله، روژهدار له دې ګوټ اوبه ورکړي، د ګوټ اوبه وس نه کېږي، او هغه پې روژه ماته کړه، دا ټول اجر او ثواب به دغه انسان له الله ورکړي. او مضغة لبن، یا یو ګوټ پی ورکړل، یو ګوټ پی دې روژهدار له ورکړه چې په دې باندې یاره روژه ماته کړه چې زما ثواب وشي، الله به دا ټول اجر دې ته م ورکړي. اوس تاسو اسانه شوه خبره که نه؟ غریبانانو ته اسانه نه شوه. د غریب ول یو کجوره وس هم نه کېږي، د غریب د ګیلاس اوبه وس هم نه کېږي چا باندې وڅکي، روژهدارو لی راوړي، د ګیلاس شربت وس هم نه کېږي، یا تاسو د یو ګیلاس لسی یا د پیو وس هم نه کېږي چې چاله روژهدار لی ورکړي، شوملې ورکړي، پی لسی ورکړي چې روژه ماته پې وکړه. الله به دا اجر او ثواب ورکړي. وي دا داسې میاشت ده، اوله رحمة، اولنۍ عشره د دې رحمت ده، و اوسطه مغفرة، درمیانه عشره 10 ورځې منځنۍ دا د مغفرت د بخښنې ورځې دي، و آخره عتق من النار، او اخیری 10 ورځې دا د جهنم نه د نجات او د خلاصۍ ورځې شپې. د دې کې به کوشش